نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن سورة بقرة منگا سلورم او پنځم آیات لولو ترجمه او تشریح سره. والذین اوا کسان یؤمنون چې ایمان وروړي بما پاغه باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی. دا د هدى للمتقین روستو دا دو آیاتو کې د متقیانو د پرهیزګارو صفت الله بیانوي. لومبیا د دې مخکې آیات کې الله د متقیانو د پرهیزګارو دا صفت بیان کړو چې دا هغه کسان دي چې د ایمان لري په غیب سره او منځ قایمي منځ کوي او د الله په لار کې خرج کوي هغه رزق نه چې کوم الله دې ته ورکړی دی. او بل صفت دا چې دوی په ایمان وروړي په کتاب باندې په قرآن باندې چې په تا نازل شوی دی. وما انزل من قبلک باغ کتابونه باندې چې مخکې تا نازل شوی دی چې مخکې نازل شي په هغې باندې ایمان وروړي. په هغه وخت کې په عربو کې دوه قسمه خلک یو مشرکین او یو اهل کتابو. د مخکینی حصه کې د مشرکینو ځکه چې هغوی صرف په قرآن ایمان نه وړو دغه وخت کې او د اهل کتابو مخکینو کتابونو باندې هم ایمان نه وړو. عیسایانو په انجیل باندې ایمان نه وړو او یهودیانو په تورات باندې ایمان نه وړو او بیا په قرآن باندې ایمان نه وړو. هغوی ته الله پاک ډبل ثواب ورکړو. هغه کسان چې هغوی ایمان نه وړي په قرآن باندې هم او په تیرو شویو کتابونو باندې هم دا موجوده مسلمانان او د هغې نه دا موږ ټولو مسلمانانو مؤمنانو څونه چې دي د هغې په قرآن باندې هم ایمان دی او په تیرو شویو کتابونو باندې هم ایمان چې دا د الله طرفه دي. نو دا ایمان په کتابونو د الله د طرف نه په نازل شویو کتابونو باندې عام دی. نو د متقیانو صفت یو دا دی چې هغه کسان چې هغې ایمان وړي په قرآن باندې هم او د قرآن نه په مخکینی کتابونو باندې هم. دې کې یو لطیف اشاره د ختم نبوت طرف ته هم ده. یعنی که چېرته وروستو دې نه پس کتابونه نازلېدل نه الله به د هغې ذکر هم کړی وي چې را روان کتابونو باندې هم د هغې ایمان چې وروستو به الله پاک نازلوي یا را روان پیغمبر باندې به ایمان چې وروستو به کوم د دې نه پیغمبر راځي. لکه څنګه چې په تورات او انجیل کې د نبي علیه السلام بارک ذکر و چې وروستو به راځي. دغه رنګې په قرآن کې د وروستو راتلونکي کتاب او د پیغمبر ذکر نشته دی، لہذا وروستو نه پیغمبر شته دی او نه کتاب شته دی. دا قرآن د الله آخري کتاب دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د الله آخري پیغمبر دی. وبالآخرة هم یقینون په آخرت باندې هم دی یقین کوي ایمان وروړي. ایمان بالغیب کې دا ایمان شامل دی په آخرت باندې. خو دلته ځان له ذکر د هغې په دې وجه کو دپاره د دې د اهمیت چې د ورځې محشر باندې هم د مؤمنانو ایمان دی او دا یقین دی چې په ورځ د محشر شته دی، د آخرت شته دی، په هغې کې به موږ سره حساب کتاب کېږي. نو د یو متوازنه او یو ښایسته معاشرې دپاره د آخرت ایمان ډېر لازمي دی. د آخرت باندې چې کوم معاشرې ایمان وي د هغه معاشره متوازنې د هغې خلوت او جلوت یو شانتي، ښکاره او پټ د هغې یو شانتي. یاره د الله زما زړه نه خبر دی په پټه کې ګناه نه کوي، پټه کې غلطي نه کوي چې الله ما سره حساب کتاب کې. په دنیا کې خو ما ته په ښکاره جرم باندې سزا ملاویږي خو په دې پټ جرم باندې ما ته الله سزا راکوي او روز د آخرت شته دی. نو د دې فکر نه دې په پټه باندې هم غلط کار او ګناه نه کوي. نو دا یو متوازن او ښایسته معاشرې دپاره د ورځې آخرت ته ایمان یو مضبوط ایمان او عقیده ده چې انسان ورسره دنیوي معاشي ژوند او معاشرتي ژوند ښایسته کېږي. اولئک علی هدی من ربهم. اوس الله پاک د دې متقیانو ذکر کوي چې د متقیانو کې دا صفات موجود وي. دا کسان په هدایت دي در خپله نه. دا کسان دي هغه دي چې دا په هدایت دي در خپله نه چې هغلته هغه د اهدنا الصراط المستقیم په سورة فاتحه کې دعا کېږي چې خدای موږ ته وښیه لاره نیغه. نو دا هغه کسان دي چې دا د الله نه په هدایت دي، په نیغه لار دي، چې دا صفتونه پکې دي. نو تم ځان کې دا صفتونه پیدا کړه او دې صفتونه د الله نه سوال کوه نو ته هم په هدایت باندې شي. اولئک هم المفلحون. او دغه کسان کامیاب دي. اصل کامیابي دا ده چې هغه کې دا صفتونه راشي چې هغه په الله باندې په غیب باندې ایمان وروړي، چې هغه منځ قایموي، چې هغه الله په لار کې خرج کوي، چې هغه په قرآن او په تیر شویو کتابونو باندې ایمان وروړي، چې هغه په ورځ د محشر او په آخرت باندې ایمان او عقیده او یقین لري. دا کسان اصلي کامیابي ده او دغه اصلي کامیابي ده خلک. یو ځل بیا وره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نام د الله
چې بخون کې مهربان دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او هغه کسان چې ایمان وړي په هغه باندې چې تا ته نازل شوي دي، وما انزل من قبلک، او هغه چې مخکې سره نازل شوي دي، وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې هم دوی یقین کوي، په آخرت باندې هم دوی ایمان راوړي. اولئک علی هدی من ربهم، دغه کسان په هدایت دي د رب خپل نه. اولئک هم المفلحون، او دغه کسان کامیاب دي. وما علینا الا البلاغ.